زموږ په دې رپر کې موږ اوس خواري کوو چې زموږ کوم حبس دي، مطلب د زموږ تل علاقه ده یا په کوهستان سایډ باندې کوم زموږ د ټي بي کیسز ډېر زیات راځي، یا دې طرف ته که موږ وګورو نو د دوبندو طرف نه هم کیسز راځي، ایون په دیر کې هم کیسز راځي ځکه چې کنجشن ډېر زیات دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر صاحبزاده امتیاز احمد دی. زه ایز میډیکل سپیشلیسټ ډي ایچ کیو هاسپټل دیرپر کې او ډسټرکټ ټي بي فوکل پرسن هم کار کوم د ډسټرکټ دیرپر لپاره. ټول نه مخکې ځای جان ستاسو شکریا ادا کوم چې ډېر یو امپورټنټ ټاپک چې هغه زموږ د ضلع سره ریلیټډ دی، زموږ د دیر بالا سره. تاسو خپله باندې راغلی او تاسو زموږ لیب هم وزټ کړو، هاسپټل ډاکټرز هم وزټ کړه او زموږ نه د انفارمیشن اخلئ چې خصوصي طور د ټي بي د کنټرول لپاره څه وشي، د ټي بي دا بیماري په دیر کې کم نه کمه شي. د ټول نه اول خو دا ده چې د ټي بي علامات پکار دی زموږ د دیر خلک وپېژني د ټي بي علامات څه دي. اصل کې د ټي بي خپله یو جراثیم دی، مایکرو بکټیریم ټیوبرکلوسس، دا د هغه جراثیم نه کېږي او دا جراثیم چې دی دا د یو نه بل ته د ټوخي په ذریعه یا څه د پرنجیو کې ټوخیو کې سپیشلي په هغه انوایرمنټ کې دا پینډینګ وي او بیا چې څوک بل ساه واخلي نو سینې ته ځي او دا په دې طریقه باندې د سینې نه بیا نور سپریډ کېږي. بیا د ټي بي مختلف کازز دي، لکه هغه اګریویټنګ فیکټر دي، مطلب دا چې اوس یو کنجیشن کې څوک زندگی تیروي، دا ډیزیز یا زیاتره د غریبو علاقو یو ډیزیز دی چېرته چې کنجیشن دی، کم ځایونو چې په یوه کمره کې 10 15 خلک وي، کم ځایونو کې چې به فرض کا سکولونه وي یا چې ډېر کنجسټډ وي یا نور داسې دغې چې لکه ګیدرینګ پکې یو ځای پکې صفا وینټیلیشن پکې ښه سهولت نه وي، نو هلته که یو ټي بي والا قسم ورننوځي نو دا چې ډېر خلک انفیکټ کولی شي. بل دا چې د کم ځایونو کې ارلی ډایګنوزز نه وي، نو یو کس ته ټي بي کله داسې چې ډېر زیات اوله کې نقصان نه ورکوي، نو سړی ته ټي بي و هغه د خپل ځان خیال نه ساتي او هغه په خپل کلي کې، په خپل جومات کې، په خپل سکول کې، په خپل کور کې په سلونو خلک انفیکټ کړي، وروسته په هغې کې ټي بي راوځي خو هغې بیا داسې کړي چې ډېر خلک انفیکټ کړي. ټي بي علامات څه داسې دي چې کم قسم د 2 هفتو نه زیات ټوخی هغه پکار چې خپل ځان د ټي بي دپاره وګوري. که هغه ډاکټر هغې ته سپوټم سجست کوي که نه، خو چې د 2 هفتو نه د چا زیات ټوخی دی نو پکار ده چې هغه خپل د بلغمو ټسټ خامخا وکړي. دې نه علاوه د بلغمو نه علاوه ټوخی وي، تبه وي، وجود خوږېږي، وزن کمیږي څومره چې ټایم پاس کېږي. نو د دې سره سره ټي بي د ټي بي مختلف قسمونه دي. دا پلمونري ټي بي دی، کوم چې د سینې ټي بي هغې کې بیا دا علامات راځي. کله ټي بي ایکسټرا پلمونري هم وي. ایکسټرا پلمونري مطلب دا چې د سینې نه علاوه نور ځایونو کې دی، خدا نخواسته د دماغو ټي بي کېدی شي، د خېټې ټي بي کېدی شي، د هډوکي ټي بي کېدی شي. نو اصل کې چونکې اوله کې سپریډ چې وشي نو سینې ته ټي بي ځي، د پلمونري ټي بي زیات هم دی او د دې لکه پیشنټ د دې سیمټم سره زیات راځي. دا نور خو سیکنډري چې د پلمونري ټي بي سیوای نو دا نور به هم سیوای. بیا لکه فرض کا د چیسټ نه بیا سپریډ د بلډ په ذریعه کېږي او د نور شیزونو په ذریعه باندې هډوکي ته خو لکه ډایرکټ جراثیم نه ځي، خو د چیسټ ته لاړ شي، بیا د وینې په ذریعه یا د څه په ذریعه باندې هډوکي ته لاړ شي، خېټې ته لاړ شي، بل ځای ته لاړ شي، دماغو ته لاړ شي د وینې په ذریعه. اول به پلمونري ټي بي لکه کیسز زیات راځي په کمیونټي کې، د دې نه پس بیا چې دا نور کیسز دي. الحمدلله داسې ده چې ټي بي یو داسې دغه دی چې مخکې به دا وه چې یو ډایګنوسټک ایشوز دي خلکو ته، ټیسټ یې ګران وي یا داسې چې ټیسټ اویلیبل نه وي زموږ څه فار فلنګ ایریاز کې. د ټي بي چې دی نو بهترین ټیسټ چې دی نو سپوټم AFB ورته موږ وایو، ایسډ فاست بیسیلای، په ناره باندې د بلغمو ټیسټ کوي او په هغې کې د جراثیم چې کوم دی دا ښکاري. د دې نه علاوه چې دی نو مایکروسکوپ باندې د فلورسنګ مایکروسکوپ یې ورته وایي، هغه هم د بلغمو ټیسټ دی، خو مایکروسکوپ یې لږ مختلف دی، هغه هم کوو موږ. د هغې نه علاوه چې د جین ایکسپرټ یو داسې مشین دی چې دا لیټسټ ټیکنالوجي ده، ښه کافي کاسټ یې مشین دی، 50-60 لک روپو مشین او الحمدلله په دې رپر کې زموږ په ډي ایچ کیو هاسپټل کې هم شته او په واړی کې هم شته. هغه داسې ده چې د دې سنسټیویټي ډېره زیاته ده. یو سنسټیویټي دا ده چې مطلب دا چې ډېر لږ جراثیم هم د چا په توک کې بلغم وکړي نو دا یې پک کوي. لکه د هر مایکروسکوپ خپل یو کیپیسټي، یو عام مایکروسکوپ باندې ګوري، یو چې جین ایکسپرټ ګوري، د جین ایکسپرټ سنسټیویټي ډېره زیاته وي، ټي بي ته نه میسي. عام الفاظو کې لږ جین ایکسپرټ زموږ د عام ویول د خلکو لپاره داسې شي. دا جین ایکسپرټ داسې ده، دا یو داسې مشین دی لکه دې له مونږ بلغمو هغه ټسټ چې کوم ورکو، مخکې به مونږ داسې وو چې انسان ورته راناست وي، هغه په مایکروسکوپ کې وګوري چې په دې کې دا جراثیم شته او که نه. دا جین ایکسپرټ مشین تا ته جراثیم هم په خپله ګوري،
هغې ډي ان اے ګوري چې دا جراثیم ډي ان اے په دې کې شته که نه. نو چې ډېر لکه کله کله کیس ډېر لکه لږ مقدار کې جراثیم موجود وي نو هغه هم دا ډیټیکټ کوي. بل دا د دې یو ګریټنس دا دی د دې ماشین چې دا ریفریزسټنس ریفامپسین یوه دوايي ده هغه چې موږ په دې ټي بي کې ورکوو. کله کله داسې چې په مایکروسکوپ موږ ټي بي مخکې ډایګنوز کړو نو 2 میاشتې به هم دوايي ورکړو دوايي به اثر نه کوي هغې کې به جراثیم دوايي ته ریزسټنټ و ریفامپسین ته. په دې ماشین کې داسې ده چې دا اول نه موږ ته ووایي چې دا جراثیم چې دی دا د دوايي ته سنسټیو دی که ریزسټنټ دی. نو د مخکې نه موږ ته د سټارټ اپ ټریټمنټ نن سبا موږ دا پالیسي ده چې څونه کیسز موږ ته راځي نو موږ وله جین ایکسپورټ خامخا کوو. د کوم فار فلنګ ایریز دا هب دي لکه موږ په میاشت کې 6 میډیکل کیمپونه هم د ټي بي هغه وین راشي د سی ډي په تعاون سره او هغه وین چې دی موږ تر مخکې نه 6 داسې هب چې هلته موږ سسپیکټ کوو چې ډېر زیات ټي بي ده نو هغه یوه ورځ هغه وین د ډي ایچ کیو سلطان نه هلته ځي او هلته موږ وله ټیسټ هم کوو ایکسرې هم وله کوو دوايي هم وله ورکوو. لکه تېره میاشت کې موږ په تل کې کیمپ کړی وو په پاتراک کې هم کیمپ کړی وو په دوبندو کې هم کیمپ کړی وو په اتن دره کې هم کړی وو په بینډ کې هم کړی وو او د واړۍ په یو 2 ځایونو کې هم کړی وو. نو داسې دې میاشت کې مونږ پلین دي مونږ چې څوک هم یو مونږ چې خپل خپلوانو کې په کمیونټي کې په جومات کې په ملګرو کې سکولونو کې څوک هم راسي چې د هغې ټوخی د 2 هفتو نه سیوی خامخا پکار ده چې مونږ ورته دغه ټیسټ وکړو. لکه په کور هم مونږ په خلکو پسې ګرځو یو خو زموږ خپل 6 سنټرې چې دي کې ډېری ډاکټر هم ناست وي په دې کې چې ټیسټ هم کېږي په دې کې دوايي هم ورکوو. بله دا وین چې راشي نو دا مونږ کلي ته لیږو هبس ته لیږو چې چېرته مونږ ایکسپیکټ کوو چې دلته ټي بي سیوا ده نو هلته کم سے کم مونږ خپل مریض ولیږو ځکه چې ایکسرې هم پکې کېږي جین ایکسپرټ هم پکې کېږي هر قسمه ټیسټ په دغه وین کې کېږي. نو د عام خلکو د اویرنس لپاره دا یو ذکر هم که تاسو وکړئ عام طور موږ دا اورو چې یاره دا کانسپټ صحیح دی که نه دی وایي دا هغه فار فلنګ یا داسې ریموټ ایریا چې دا کېږي چې هلته د خوراک ډېر زیات کمی وي یا ډېر پور خوراک وي نو آیا داسې سمپټم چې یا د دې په ډایګنوسس هغه کې داسې دغه شته اصل کې داسې ده چې کوم ځای کې چې خوراک قلت وي مال نیوټریشن وي کمزورتیا وي نو هلته چې کوم اپرچونسټک انفیکشنز یا نور چې انفیکشن یې به سیوای خپل مدافعتي نظام هغه شانتې ټیک نه چې فایټ وکړي د جراثیم سره نو ډیزیز ایویډنټ کېږي. نو مال نرسټ په کوم ځای کې انډر پریویلیج خلک چې دي نو په هغه کې دا ډیزیز سیوا هم دی. نو دا بالکل حقیقت دی چې کوم ځایونو کې چې دا دغې نو دا پکې سیوای. بل لکه ډاټا تاسو سره زه شیر کوم کوم چې موږ په 2 چونکې څنګه چې ما ځای نه مخکې ما تاسو ته وویل چې ډېر پر ډېر زیات کیسز دي ایز کمپیر ټو اذر ډسټرکټ. مونږ اوس تقریبا د یو نیم کال نه مونږ لګېدلي یو چې یو د خپل ټي بي پروګرام لږ سټرنتن کړو د خپل سنټر سټرنتن کړو او لږ د ډایګنوز خپل سیوا کړو مطلب دا که چا د ټي بي چې هغه مخامخ شي چې نو زموږ په دې رپر کې مونږ اوس خواري کوو چې زموږ کوم هبز دي مطلب د زموږ تل علاقه ده یا په کوستان سایډ باندې کوم زموږ د ټي بي کیسز ډېر زیات راځي یا دې طرف ته که موږ وګورو نو د دوبندو طرف نه هم کیسز راځي ایون په دیر کې هم کیسز راځي ځکه چې کنجشن ډېر زیات دی. یو ټیک ہوم میسج دی اخر کې چې یو سنګل پوینټ دی هغه دا دی چې زموږ په کمیونټي کې زموږ په ماشومانو کې په کورونو کې سکولونو کې جوماتونو کې څوک هم چې 2 هفتو نه زیات ټوخېږي پکار ده چې هغه د خپل قریبي سنټر د شپږ چې ما ویل په دې کې د سپوټم د بلغمو ټیسټ وکړي او که دې سنټرونه لري نو دا ګاډه چې چېرته لاړ شي نو په هغې کې ایکسرې هم وکړي او د بلغمو خپل ټیسټ وکړي. بل دا ده چې لکه یو کس کې ټي بي راووتو څه کول پکار دي. اولنی انیشل ټایم کې خو پکار چې پیشنټ چې ماسک اچوي د نور خلکو نه لږ زیات آیسولیټ کړي 2 هفتو لپاره سپیشلي دوايي اخیستو ټایم کې او د ګڼې ځایونو نه نه ورځي جومات ته دې نه ځي سکول ته دې نه ځي کوم داسې ګیدرینګز دي کور کې هلته یې لږ آیسولیټ او چې کله ټریټمنټ یې وشي نو بیا د دې کې څه داسې نشته دی د پرنجي نه ټوخي نه د هغه نه لګي خو داسې هم نه ده چې لکه بالکل د چا سره لاس نه میلاوي او بالکل ځان آیسولیټ کړي خبره پکې نشته دی یا خوراک بالکل لري.